Bismillahirrahmanirrahim. This is second computer science data structure subject دی. مخکې دې نه چې دا موږ شروع کوو چې ډیټا سټرکچر څه شی دی، په دې نه موږ خبرې کوو چې ډیټا سټرکچر چېرته استعمالیږي، ضرورت یې څه دی او عام ژوند کې څه ګټه ترې اخیستل کېږي. نو ډیټا سټرکچر شروع کولو نه مخکې اول دا ضروري بولم چې اول لږ یو څه خبرې په دې باندې وکړم چې ډیټا سټرکچر څه شی دی. نو مخکې دې نه چې موږ سټارټ وکړو، اول ډیټا دی او بیا چې دی بیا سټرکچر دی. ډیټا خو تاسو پیژنئ چې ډیټا څه شي کېږي. ډیټا تاسو په دې دنیا کې هر طرف ته چې ګورئ، تاسو په جیب کې دننه تاسو سره چې څومره مواد دي دا ټول ډیټا دی. او دې سره جفت چې کوم دی سټرکچر دی، سټرکچر جوړول کېږي که نه، یعنې د ډیټا جوړښت ډیټا څنګه ته جوړوي. خبرې مقصد دا دی چې ګورئ تاسو په جیب کې چې دی په هغې کې قلم دی، په هغې کې موبایل دی، په هغې کې نور ضروري مواد دي. نو دغه ټوله ډیټا دا ډیټا چې دی تاسو څنګه جوړوئ تر څو هر شی په خپل منظم ځای کې کېښودلی شي. لکه اوس قلم دی، قلم خو خلک په جیب کې ږدي که نه، بلپین درته ښیم. یا موبایل دی، موبایل په جیب کې ږدي، خو د موبایل جیب معلوم وي او د مرکر جیب چې کومه دی هغه یې معلوم وي. دغه شانې که ته په خپل کمیس نه چې دی په هغې نه بټنې ته وکړې، دا په خپله ډیټا دو. نو دا مونږ درځي مونږ یې په داسې ترتیب سره ډیزاین کوو که نه چې ټول په ترتیب راغلي وي تر څو ګډې واډې نه شي لیدای. دا شان دی کې یو عام ژوند مثال چې دی په ډیټا سټرکچر کې روان یو، هغه چې دلته وښیم په هغې کې لکه دا ډکشنري دو. ډکشنري چې څومره هغې کې میلیون بیلیون الفاظ دي، نو هغه موږ داسې ترتیبوو چې په هغې کې د الفاظ ډېر په اسانۍ سره موږ پیدا کړو. لکه اول A، بیا B، بیا C، بیا D، بیا داسې. که چېرته دا ډیټا چې کومه دی موږ یې په یو خاص قسم جوړه نه کړو، نو هغې کې یو خاصه ډیټا پیدا کول انتهایي مشکل به وي. لکه فرضاً که چېرته موږ د A الفاظ چې کوم دی دا ترتیب په اسینډینګ حال کې ونه سوچو، نو په A کې یو لغات پیدا په دومره لویه ډکشنري کې د A په نوم په ورډ سره چې شروع کېږي، دا یو لغات پیدا کول انتهایي مشکل وي. یو بل مثال هم ته دې ته وښیم، هغه دا شان دی کې ګورئ دا تاسې د موبایل نقشې ته ورشئ یا د ورلډ جی پی ایس نقشې ته یا د ورلډ میپ چې کومه دی هغې ته تاسې ورشئ. په هغې کې به تاسې وکړئ چې مثال افغانستان خوست ډېر په اسانۍ سره تاسې پیدا کولی شئ. که چېرته داسې وای چې هغې کې د څومره نومونه چې دی، څومره ډیټا چې دی، هغه یو په خاص ترتیب نه وی ایښودل شوي، په ترتیب سره نه وه سیټ شوي، ټوله ګډه وډه وای، نو په هغې کې یو خاص هیواد نوم، په هغې کې یو ولسوالۍ نوم، هغې پیدا کول انتهایي مشکل و. دا شان دي کې که تاسو ورباندې پوه شوي نه وئ، نو زه مو بیا هم انشاءالله العزیز سوالو ته ځواب یایم. هغه به بیا لږ انشاءالله ډېر واضح هم وي، ځکه د سافټویر کې دننه چې دي په هغې کې داسې زه اوس نه شم کولی که نه چې هغې کې نه لیکل کولی شي. نو بل یو زه مثال درکړم یا تاسو په پوه نه شئ، زه جواب درکړم. نو فکر کوم همدومره ډېر و. که تاسې په پوه نه شئ، نو زموږ واټساپ نمبر چې دی هغې ته تاسو میسیج وکړئ، به مو انشاءالله نور هم پرې پوه کړئ. اوس دې ته درومم، ټکي په ټکي دې ته ښایم تر څو چې تاسو لږ ښه چې کومه دی په پوه شئ او کومه ستونزه چې دي هغه به نه وي انشاءالله. نو what is data structure? In computer term, a data structure is a specific way to store and organize data in a computer memory. Why in a computer term, why the computer په ژبه که نه یا د کمپیوټر په لغه
ډیټا سټرکچر چې کومه دی هغه ځانګړي طریقې ده چې په هغې کې ډیټا په مونږ په یو ځانګړي طریقې سره ذخیره کوو. هغه خبره به چې پخوانۍ خبره مو ته وکړه هغه بیا تکراروم چې ډیټا سټرکچر نه مقصد دا دی ډیټا په یو ځانګړي طریقې سره ذخیره کول. تاسو چې کله جومات ته لوړ شئ نو په جومات کې څنګه درېږئ؟ په کوم حال کې درېږئ که نه؟ کله چې تاسو کتابونه ږدئ نو کتابونه چې دي هغه په یو بل وسېږدئ که نه، په لیکه خو نه ږدئ. نو دا ګورئ دا خبره بیا ځکه تکراروم تاسو ته سر په ګوښ شي چې ډیټا سټرکچر نه مقصد څه شی دی. نو ډیټا سټرکچر دا ټول ډیټا دو ډیټا په یو خاص منظم ترتیب سره هغې سره ذخیره کول. اوس ګورئ دلته چې یایي که نه چې ډیټا سټرکچر از ا سپیسیفیک وی. سپیسیفیک وی نه مقصد دا هغه دی چې په یو ځانګړي طریقې سره ډیټا خو مونږ ذخیره کوی هم شو، ګډه وډه هم ویشتی شو. ته چې خپل کتابونه روغلې په کمره کې خوره وره وغورځوې نو بیا سبا ته هغې کې یو کتاب پیدا کول ډېر سخت وي. ګډ وډ چې کومه دی هغه کې هم کوی شي، خو چې کله ته په ترتیب سره یې کېږدې په هغې نه یو کتاب هغې کې یو کتاب پیدا کول ډېر اسون وي. نو دې کې هم همدغه خبره چې دي هغه کوي. To store and organize data. چې ډیټا به موږ سټور کوو خو ان ارګنایز ډیټا په ترتیب سره به ډیټا سټور کوو. ما مخکې درته وویل چې یو څوک کتابونه روغلي وطا کې به ګډ وډ وغورځوي، دې هم سټور خو کړل خو ارګنایز نه دي. In a computer memory په کمپیوټر کې so that these data can be used efficiently later. تر څو دغه ډیټا چې کومه ده وروسته efficiently استعمال شي. efficiently نه مقصد دغه دی چې کم نه کم د کمپیوټر میموري ونیسي او په ډېر کم نه کم پروسیسر هم ډېر فاست اکسیسینګ وشي. د مثال درکم یوه ډیټا سټرکچر دی چې په هغې کې مثال 20 میلیونه د خلکو نومونه چې دي هغې کې ذخیره شوي دي. هغې کې یو کس نوم پیدا کول که چېرته ډیټا په یو خاص ترتیب سره سټور نه وي سخته نه ده. طبیعي خبره ده چې سخته ده. نو دې وجې یې چې used efficiently later. efficiently نه مقصد د هغه ده چې هغه ډېر مؤثر چې دي هغه ډېر په کمه میموري سره او په ښکلي ترتیب سره چې دي هغه سټور شي دي ته efficiently ویل کېږي. نو له خیره بل لیکچر ته درومو. By efficient we means that different operation can be performed in a minimum time and space. By efficient mean by efficient نه مقصد دا هغه دی چې هغې موږ مختلف قسمه عملیات چې دي هغه هم سرته ورسوو په کم نه کم وخت کې او په کم نه کم فاصله کې هم. دغه یو پروګرامینګ مثال به درکړم. پروګرامینګ کې مثال یو کاس دی هغه انټیجر استعمالوي. اوس مثال فرضاً یو انټیجر چې کومه دی هغې زوی ونیوو چې مثال فرضاً 16 بیټه. هغې دپاره ته 16 بیټ ځکه ضرورت یې دغه دی. مثال خبره درته کوم. نو هغې دپاره ډبل کیورډ دی. ډبل کی هغې دپاره ډبل استعمالول پروګرامینګ کې هغه اضافه ده ځکه چې 16 په ځای هغه 32 میموري ځای چې کوم دی هغه په ریم کې نیسي. اوس د 32 مثال هغې ضرورت هېڅ پاتې نه دی. ځکه پاتې نه ده چې په دې کې په دې هغه خو ساعت ته رسېږي که نه په دې سیمپل په انټیجر نه کې هغې 14 دی. نو دې وجې یې چې کم نه کم سپیس چې ونیسي او په کم نه کم وخت کې هغې نه موږ عملیات هم سرته ورسوی. such as insertion, deletion, updating, searching, etc. لکه په هغې کې موږ مثال انزرشن هم موږ کولی شو. انزرشن نه مقصد دا دی چې هغې ته موږ مین چې کوم دی هغه هم انټر کولی شو. ډیلیشن نه مقصد دا دی چې هغې کې موږ یو خاص نیم دی هغه موږ ډیلیټ کولی شو. اپډیټ نه مقصد دا دی لکه اوس مثال بی بی اې دی که نه مثال هغې کې موږ بی سی ایس کو ته اپډیټینګ وي. سرچینګ خو پېژنئ هغې کې یو خاص نیم چې دی هغه سرچ کولی کوي. نو په دې کې
In C language, different types of data structure. For C language کې چې کومه دي هغه کې مختلف قسمه data structure چې دي دا لینګویج اصل مقصد دا غواړي چې دا لینګویج data structure چې کومه دي دا موږ په هر لینګویج کې جوړوای شو دا data structure چې دي دا موږ په هر لینګویج کې جوړوای شو په C کې جوړوای شو په C++ کې په جاوا کې په C# کې په هر ژبه کې چې دي په هغه کې پایتن کې په دې ټولو کې موږ جوړوای شو په C لینګویج کې چې دي هغه کې مختلف قسمه ډیټا سټرکچر چې دي هغه کې موږ ته چې ډیټا سټرکچر نه مقصد دا دی ډیټا ذخیره کونه او په کوم میتود سره هغه ده which are integer په C لینګویج کې چې کومه دي هغه کې په انټیجر باندې کې انټیجر نه مقصد دا غته تاسو نه چې څو پښتنه وکي چې تاسو د ټلیفون نمبر څه دی نو خو ته ډیفینټلی په انټیجر کې ورته خایې کنه دا څه ورته وایي 0795 مثال دا څه ورته خایې تر اوسه پورې ما نه دی اورېدلی چې په هغه کې انټیجر چې دی هغه تاسو دا څه ورته خایې چې 0.5 دا څه فلوټ چې دی فلوټ نه مقصد دا غته چې په هغه کې پوینټ وي کې اشاریه وي نو مثال تا نه څو پوښتنه وکړي چې تا ایج څومره دی نو ایج خو ما داسې څوک تر اوسه پرې نه دی لیدلی چې اګزیکټ بالکل هغه شپوړس کوله وي خو خامخا به شپوړس کوله مثال څو ورځې میاشتې ښکته پورته وي ایرې سټیک پیون لینک لیست ایټسټرا دا ټول چې دي دا به یو په یو پسې یایو چې ایرې څه شی دی سټیک څه شی دی کیون څه شی دی لینک لیست څه شی دی ټریس څه شی دی دا ټول به چې دي یو په یو به مونږ پسې یایو ما یې خبرې مقصد دغه و چې دا ټول ډیټا سټرکچر دی ګورئ مثال د یو عام مثال چې کوم دی تر اوسه تاسو بیا هم پرې پوه نه وئ د ډیټا سټرکچر نه چې ډیټا سټرکچر څه شی وي موږ اوس سار نه پوهېږو ډیټا سټرکچر نه بیا هم خبرې مقصد دا دی چې ډیټا په یو خاص ترتیب سره ذخیره کوونه صحیح خاص ترتیب نه مقصد څه شی دی خاص ترتیب نه مقصد دا دی چې په هغې کې لکه دا بره چې ذکر شوي دي هغې کې ایرې پې کې سټیک پې کې کیون پې کې لینک لیست پې کې ټري دا ټول شیونه چې دي هغه کې استعمال شي مثال فار اگزامپل دا خو اوس داسې هم لیکای شي که نه چې ته خپل نوم ولیکې او یا د پلور نوم ولیکې بیا دې مثال که زوی دې وي زوی ولیکې خو داسې هم کیدای شي که نه چې دلته دغه ځای کې دغه ځای کې ته یې پلور نوم ولیکې ستاسو دوه ورونه دي بیا یې داسې ولیکې صحیح دوه ورونه چې کومه دی هغه ساید پر ساید ولیکي نو دا ډیټا خو داسې هم سټور کولی شي چې ټول مونږ دې داسې په لاین لیکلي وه خو لاین به ښکلې نه ښکارېده د غلې لارې به ښکلې لیدای شوه د دا شانتې کې چې کله د مونږ د ګراف لارې ذخیره کړې وه نو ډیټا سټرکچر په باره کې لګیا یو بیا د هغې سره جوخت ده الګوریتم اوس ډیټا سټرکچر کې الګوریتم دا ټول سره تړلي دي الګوریتم څه شی دی الګوریتم نه مقصد دا دی په کمپیوټر ساینس کې یو مشکل سټیپ بای سټیپ د کمپیوټر له لارې حل کول دې ته یایي الګوریتم نو الګوریتم is a step by step procedure الګوریتم وایي یو ګام په ګام طریقه ده which defines a set of instruction چې یو خاص اصولي په لوندې په پور کوي الګوریتم قدم په قدم چې دي هغې کې به یو مرحله ده په اصولو کې دننه ته چې کلکولیټر ته جمع په کوي خو ګام په ګام کوي اصول دي هغې کې داسې دي چې کلکولیټر چې روښې دوه ووایي بیا یې هغې نه وروسته پلس ساین چې کومه دی هغه ته ووایي د هغې نه وروسته بیا دوه پسې ووایي بیا ایکول ووایي یو مشکل ته حل کړو سټیپ بای سټیپ دې حل کړو که نه to be executed in a certain order په یو خاص ترتیب سره به راوونې لکه جمع چې کړو to get their desired output تاسو هغه کم output چې ته غواړې هغه ترلاسه کړې Algorithms are generally created independent of underlying languages. Algorithm وایي په هر لینګویج چې دا په دې پسې اړ نه لري چې دا خاص په C لینګویج کې جوړېږي په هغه په C++ کې جوړېږي هغه په C# کې جوړېږي
داسې کیسه نشته بلکې په هر لینګویج کې چې دي هغه کې جوړول شي. An algorithm can be implemented in more than one programming language. او پر الګوریتم چې دی هغه دی ونه په زیاته ژبه چې دی هغه کې ته امپلیمنټ کوای شي په هر ژبه کې جوړوای شي. From the data structure point of view, following are some important categories of algorithm. The data structure point of view چې کوم دی هغه لاندې چې دی د الګوریتم مهمه برخې دي چې هغه به موږ ان شاء الله بل لیکچر کې دی هغه موږ یایو. اوس پورا